أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم جی قدرمنو کتونکو دا وخت زه د کوز در تحصیل دینزی کې تیاړی سره سفر غر چې کوم نه التزام ملک احمد بابا ریسټ هاوس کوم چې زمونږ حاجی جان پرویز جوړ کړی دی دا د هغې شاته سایډ دی دې نه هغه طرف ته چې کوم نه بیا شینګری ده یو ډېر ښایسته ویو ده د دې طرف نه هغه سایډ ته چې کوم نه بیا کوزه ټیکنی او ورسره خامپور دی دغه شان ته کې بیا موږ دې خوا راشو نو دا لږ پناه دي خو بهرحال دې طرف ته ځنګل دی او دغې طرف ته دا د مینې بټانو چې کوم زربیک دی لږ بیا زه رانږدې کړمه نو دا هم په نظر باندې راځي او دغه شان ته بیا دا لاندې کلی چې کوم دی نو دا مینه ده او مخامخ چې کوم هغه کلی دی دا بټانو دی په دې طرف باندې بیا اوس ته هم دا سړک تللی دی او بیا دې طرف ته لږ نور دی او سم ویو به نه راځي خو دا بیا د چکدرې پورې چې کوم دی دا ایریا ده ښایسته پټي دي خلکو به څه کال ټماټر کړي دي او دغه شان ته که موږ بیا دې طرف ته وګورو نو دا هم تازه ګرام او ورسره د ګل آباده پورې دا ایریا ښکاري خو دا ګڼ ځنګل دی دا ریسټ هاوس ډېر په یو ښایسته ماحول کې جوړ دی غټ نختر دي او دغه طرف ته بیا دا لاندې کې جاړی ښکاري هغه طرف ته بیا شالم بابا دی مخامخ چې کوم دی نو هغه د شالم بابا سیری ښکاري د ډوب غر دی چې مخامخ دی هغه طرف ته د شموزو دغه اوښتی روډ اوښتی دغه بابرغاښی دی بابرغاښی په خپل ځای باندې چې کوم دی نو یو ډېر لوی اهمیت لري ځکه چې بابر باچا چې کوم دی نو هغه په دې طرف باندې تللی و نن زه د ریسټ هاوس ته چې کوم دی نو راغلی یم دا یو خاص پروګرام چې کوم د ملګرو دلته کې د 1995 راغونډ شوي دي دا لاندې تاسو ګورئ دا د هغې یو خپل منظر دی د دې ریسټ هاوس چې کوم دی نو د دې خپل منظر دی هر طرف ته د دې ځایګي نه چې کوم دی نو شینکۍ دی ځنګل هم دی ناولاچیان هم ولاړ دي او لاندې پټي چې کوم دی نو هغه هم خوندور ماحول پیش کوي دلته موسم هم ډېر زبردست او مزیدار دی دا لاندې پټي تاسو وګورئ دا د ټماټرو دي او دلته دا دې ته هغه ولاړ ټماټر ته لکه کم ټماټر وایي جال والا ټماټر چې کوم دی نو دلته په دې غر کې شوي دي خلکو پټي چې کوم دی جوړ کړي دي او ډېر ښایسته د دې ځایګي نه هر طرف او هره نظاره چې کوم دی نو هغه ډېره ښایسته ښکاري دلته اکثر زمونږ میلمانه او مونږ راځو الله تعالی دې دا ځای دغه شانتې آباد لري چې د خلکو چې کوم دی نو په کار راځي او خپل خوندونه او مزې ترې اخلي کمرې پکې هم شته بیسمنټ پکې هم شته او هر څیز پکې چې کوم دی نو موجود دی او یو ډېر ښکلی ځای دی پرسکون کستر تک مطلب دا د شور نه بالاتر هغه طرف ته هم تاسو دا ځنګل کتی شئ ډېر ښایسته ماحول دی نو ما وی زه راغلی وم چې زه تاسو ته وښیم تر بل پروګرامه پورې ماله اجازه راکړئ د الله په امان کوټ ته رانلم پکې خو صبر وکړه زه ځان دپاره کوي دا یو بل ویو چې کوم ما تاسو ته وښوه لاندې کې جاړی ښکاري هغه طرف ته بیا شالم بابا دی او دغه شان ته دا ریسټ هاوس ډېر مزیدار ځای کې چې کوم دی نو جوړ دی